درس دې پر خبره رسیدلې و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام مدینه منورې له کله راغی نو دوه خبرې یې د دوه قسمه حالاتو سره د مخامخ شو. یو په مدینه کې چې کوم داخل کې خلک و د هغوی سره د رسول الله مخامخ کېدل، او دویم قسم د مدینه منورې نه بار چې څومره کفار دي هغوی لم د رسول الله توجه او سوچ اړول. د الله نبی ډېر خیر سره و. تیر د شمه د ویرو چې دوه قسمه امتو، یو امت اجابت بل امت دعوت. امت دعوت دا معنی چې رسول الله دعوت هغه لور کې يهود دي، نصارا دي، مجوس دي وغيرها. امت اجابت دا معنی چې رسول الله خبره ومني چې هغه ورته ویل شي اهل السنت والجماعت. تیر درس کې د غیر عالمین بیان شوی. تقریبا په اهل سنت والجماعت کې درې وړلې به جوړي شي، وړل به جنت لشي، د نور ټول جهنم لا. ار سړی به ځان اهل سنت والجماعت وایي خو لیکن یې بنا دا ډېر کم خلک چې هغه یو 15 عالمي تیر درس کې ویل شوی. به چې مدینه کې د درې قسم خلک یو اهل الایمان صحابه، انصار او مهاجر، دوی منافقان او دریم يهود نصارا او کم یو نه بالکل د ایمان والا برکه مون خبره کړې و چې هغه رب العالمین تربیت لا ضرورت لري او الله ور باندې دا تربیت وکړي چې تبه پیرا وسته نه جوړ شو. بلال رضی الله عنه جوړ شو، عمر ابو بکر سره جوړ شو، به رسول الله دعاګانې وکړي ان شاء الله دا موږ لا د برکت کور جوړ کا او د دې د مرزونه ټول جحفه علاقه لويس الته يهود شیدل او وحي باندې د صحابه تربیت الله وکي پر رسول الله باندې تربیت وشو. عهد المؤخر خپل ما بین کې وروري رااله تحالف الاسلامي یو بل سره ورونه وکړه ولو دالي کلی وکړه تقریبا یو 14 شرطونه چې نه به زموږ دشمنانو له زیور کوي او نه به بل چا سره زموږ په سر باندې فیصله کوي، سودا باندې کوي. نبی کریم علیه السلام د خپل مرګرو تربیت په اعمالو کو کې څه عملونه. نن د دوه جماعتونو باره کې اجمالی خبره کوو چې یو لویل شي منافقان او بل يهود. رسول الله دوی سره څه وکړو؟ د هجرت په دا مقصد نه چې سړی دار حرم دار اسلام لاړ شو قرار دل خپل تجارتونه کوي. تر دې پوري بعض روایتو کې دا راځي چې کله انسان د دار حرم نه مهاجر شي دار اسلام نه او ال خپل دنیوي کاروبار شروع کړي د دشمن سره ټکر ونه وي په اسلام د الله لعنت دا خدای منظور شي دي ځنه شبل د خپل سودا دکانداري جوړه کا. د کور د نقل کولو مقصد هم دا دی چې زور ته په طرف باندې شم او دې دشمن سره حسابي وکړو. نو دویم جماعت په مدینه کې چې وسیدو هغه منافقان او مشر دغه عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين. د خطرناک شړو خراب شړو ده. اگر کده بچي صحابي به عبد الله سره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دراتک وړاندې انصار او سو خزرج والا دوی خپل مابین کې د شي مشوره وکړه چې موږ بزن لیو ملک امیر او رهبر وټاکو د عزت تاج بر په سر و پړ گئی. څوک به شي عبد الله ابن ابي ابن سلول او سو خضرجن په دې کې لګیو چې تاج برابر کې او پاغي کې دا شی ولګي او دا ولګي او اخر کې جرګه جوړ کې د پرې سره کې د شي د څنګه ټول مدینه ملک په دې منځ کې رب العالمین رسول الله راو سود د ملکی ټول لاړه. ځکه د الله نبی چې په وجه کې موجود نه به څوک حقدار د مشرۍ لري او نشتا او نبی لوی مشر رسول الله دی عليه السلام. نو د دې عبد الله ابن ابي ابن سلول پر ځړ کې لګ ټکراغی چې ګور ازما مشر خو دې خلکو خراب کړ. دا باز خلک د خپل مشرۍ باندې غرق شو غرق. فقط مال ریاست او قومي مشرتوب او وکیل گزار او فلانه دغه القاب راکړه د ایمان نه به خلاصيږي هم خیر د اخلاص دي شم منصب د مال ورشيږي وزارت د مال ورشيږي چوکۍ کرسي د ورشيږي که هر څه کې یا وبکی نه د دې فکر او سوچ کې چې د الله دشمنان دي نه دا سوچ سره چې سبب د الله مخې ودرېګم فقط چې زما شهرت وشي او مال او منصب. عبد الله ابن ابي ابن سلول په کې د رسول الله سره ورانه شروع کړه چې زما مشیته خراب کړه خو ظاهري څه نه وي. تر دې پورې د الله نبی ورسره تقریر کوم نو عبد الله ابن ابي ابن سلول راغی د منبر د خواله ودرېدو کوم چې دا غوټه غونې زیاده وې د شي لاس نهونی ولا مقصد دا و چې د خلکو رسول معلوم شم چې ګور زما شرم رسول الله په خوا کې ولاړ مرته ویل شي اے خلکو هاذا النبي دا محمد صلی الله علیه وسلم چې په د باندې ایمان راوړی الله به تاسو کامیاب کړي. ظاهري خبر رنگ څنګه ورکو د خبرې لوځل کې څومره ورانو زړه کې د شورانو قران کې الله فرمایي د ویل د یخرجن الاعز منها الازل کچرته موږ مدینه له وفات شو د عزتمن خلک براجیک شو به عزت ابو شری محمد به عزت علیه السلام صحابه به عزت خلک دي د مکین راغلي زموږ ملک جنجالونه جوړ اختلافات او دا ظاهري به د شي ویل او په شبه به دا ویل منافقان دی ویل شي
د دې عبد الله ابن ابي ابن سلول په دې ودرېدلو کې بل هیڅ مقصد نو مقصد دا چې د خلک ما او پیژنې زه د خلکو لخر شم لکه باز انسان په یو جرګه کې په یو مجلس کې ځم پورته کوي کله به خطر لړ شو کله به پورته لړ شي چې مخاطبین لوخي جوړه زه دا رقم ته موضوع مشر ما و معنی په دې صفات د باطینی مرز په انسان کې پروت وي د دین به خبر اومنه تاسو به کامیاب شئ او دا بشو دا دی ورته ویلي لیکن سلف صالحینو نه دا نقل دي چې هغه به کوشش کو د منبر نه لری کې معنا بیانونه کې په منبر او محراب زکه دا محراب او دا منبر د محمد صلی الله علیه وسلم او دا غره ملګرو دي موږ ډېر کشران خلک یو نه متقوا غسید او نه علم غسید نو دوی به کوشش کو چې موږ ورسته شو نه اهل خلک انسان دا کوشش کوي چې اوس موږ څنګه دلته مخکې شو د ډېر انسانانو طبيعتونه به تاسو دینه معلوم کوي یو جرسي یو غاړه مجلس له وغاړه چې دلته به د خبر وخت ورنکړي شنو ایسته پریشان لاړ شي مړ ودانو سم مجلس دا پلان او نیکان خلک کوشش دا کوي چې ځان سیټ لګي کونج لګي طرف لګي بس دا مشران دوی چې سویل په خبرو باندې موږ عمل شروع او به وي نو پدې کې د سره خپل منافقانو مو بای سادهګان خلک سره نور میوځش نو دوی به تحریک کولو هغه له بیرنګ ورګي چې ګورس موږ دا مقصد دی دا مقصد دی په دې منځونو باندې او ګیرو باندې او کې صفاتو باندې او هم دوکا شو شرکت دا خورشته وي قران کریم کې رب العالمین د منافقانو مبارک بار خبره کوي دغه وجه دا یو خو چې د دوی نه ځان ساتل ډیر ګران دي ساسره په یو محله په یو جماعت او په یو ځای کې اوسېږي مرکز دویم دا چې دوی zarar ډیر عام دي او بل مؤمن الله دا تنبیه ورګي چې اے مؤمن وګوره دشمن درجه بندي کا تشخیص کا چې دوکه دي نه کی بار تشریح منافق دا او دا او دا او دا وای چې دغه او بد بری ما بین کې فرق شو موږ به دا تنبیه د رسول الله بری سیرت کې چې اے انسانانو د یو چا په باره کې چا فتوا وکړه نو متصل منی ما تر سو پر چې تاسو تحقیق ونه کوي دا د يهود عادت دي پلان دا رقم سړی دا رقم سړی د متصل دور باندې عملو کې بهتانین خلق دي قران کې الله وی د عائشہ رضی الله عنها باره کې چې کله تاسو د بازي مسائل وریدل ویلې مې سبحان الله پاک دې څنګه د عملګری خبرونه تاسو سوې اې دین اور سبدي کې درې کې منافقان دي یو منافقان اعتقادي چې په دې ځړ کې د اسلام د دین سره ورانه ده رب العالمین به د انسانان درکه اسفل لغورځي د جهنم لاندې تل او به اخلاق دویم شکی منافقان چې لکه دا بوش حقي او کبدا حقي په دې طرف باندې عمل وکړو په دې طرف باندې عمل وکړو دا منافق دی خو لیکن شکی ابلیس په دې دا کار وکړو او د شک نه سره به دې بچیږي چې د نیکانو خلقو سره کینی ده الله په مخلوقاتو کې سوچو کې د الله نو دوه غواړه عالم غنا د شي غنا چې بدی سزا په دې عمل مال الله سزا راکړي رازق مې د توحید عقیده بلرینو الله بل پیدا شکر ختمي دریم عملی منافقان عملی منافق دا منه چې سره په کې د اسلام سره جوړ دي قران نه دي لیکن ایسه د اسباب د شي کارونه ته صدر شي شغله دروغ وي و د خلافي ورنه وشي کنزله خیانت وغیرہ دا چې بدون چې بچا کې موجودي کې رسول الله فرمایي دا منافق دی نن اکثر انسانان د خپل کمال غني چې لکه دروغ مې ویل او پلاني لمه دي دوکا ورکړه او دا رقم کې او هغه رقم کې لقمان حکیم د خپل بچی له رسول الله اسما بچیا و دومره یقین ساته چې څومره ستا عملي یعنی یقین قوي کا عبد الله ابن مسعود فرمایي وې د شو وخت په باندې خلکو باندې بچراغه چې معمولی ګناه به وکړه تا به دا ویل لکه یو غرچ ورته بل سره خود له شوی له خوش کله اعمال او ایمانونه خراب شول کمچ د پوجا په یو جانب نه یا بل په یو طرف یو بل عمر بن خطاب دا ویل یا رسول الله پرې ما دا سره جزي وام دا خو منافق دی لیکن الله نبی بس صبر کوو ځکه هر وخت کې د والو د جنگ سره کار کیږي نه او په صبر کې ډېری فائدې دی په ادب کې دا چې الله معیت پیراغه ملګرتوبه په دې راځي په احسان راځي په جهاد راځي په تقوا راځي په منځ باندې په زکات باندې قرض حسن باندې په اخلاص باندې اول وخت کې دا منافقان نو خو لیکن چې کله د بدر غزا مسلمان الله ایسه دوی پیدا شو ځکه اسلام چې څلک کله قوي کیږي منافقان به پیدا کیږي اول وخت کې دوی نه رسول الله سره عینات لرونه د ملګرو سره اخر کې مسله ورانه کړ دریم جماعت مدینه کې شو شدو يهودو نصارانو او يهود په خپل د مدینه باشندگان نه بلکې د شام نه راغلي ویل فلسطین نه څنګه راغلي و الته په فارسیانو سره جګړه وکړي هیڅ سبب دوره وته خدل د په هیر اورله یا د دیو جن محدثین لیکي چې رسول الله د رسول الله مبارک الله دوی علم ورکړ او تورات کې نو دوی د رسول الله خو الله چې ایمان پیراوړي خو بیره خبره و چې په حسد خبره واوخته پم دې نیت راغلی و درې ډلې وشدري بنو قینقاع بنو نذیر او بنو قریظه د جغرافیې له حاصل دوی وشدل دا چې بنو قینقاع د په خار کې وشدل خاریان و دا کوم ځای کې چې د کجورو بازار دی
هر چې بني قریظه بني نذیر دي د خار نه اطراف کې وشیدل د مسجد قباء د شاله الته پراتو او د بني قنوقا چې د مدینه منورې کوم باشندگان خزرجان دي د غوي سره ملګرتوب او د بني نذیر او قریظه د اوسیان سره خدای خپل ځان له یوسف خبره منسوبه ولې اوله خبره پیدا کوله چې موږ په دې ټوله دنیا انسانانو باندې اوچتیو د يهودو عقاید انسان چې کله مطالعه کوي يهود د لری چې د الله په نسبت عزتمن خلک مونږ یو د يهودیت نه را پدې خو چې د څومره خلک دي دا خراب دي جهال دي یا داس من خادمان دي رب العالمین زموږ خدمت له پیدا کړی دي دوی بغاوت کړي دي وال پکار دي بل دا ټول اسمه رب العالمین موږ له پیدا کړی دي مسلمانانو زموږ نه نیولې د چې په هر ذریعہ او په هر قیمتي په هر مرګ باندې دته والي او دا عقیده مسله خو الادم ده یو يهودي چې راځي شي او لس نور خلق وجني دومره اجر پکې نه لکه یو مسلمان چې په بل مسلمان باندې وښني د دې مذهبي فیصله ده حتی تر دې پورې دې بدا ویلي چې منګه زموږ د خدمت کیږي او د نور خلک بس من خادمانی او موږ د زمکه په سر باندې انسانیت په مرتبه کې واقعي زموږ نه را پدې خو چې د څومره انسانان دي معنا يهود نه ردا یا خردي یا سپید یا خنزیران زموږ استاد مبارک دا عقیده لري چې کم سره يهودي نه دي يهود خپل مذهبي فتوا ده چې اغه نور زموږ غلامانو بغاوت کړي والي پکار دي د زمکه الله موږ له پیدا کړی او د زموږ نیولې دي والد پکار دي جنگول خپل مابینګه پکار دي او د شي الفاظ استعمالي چې دا خره او سپید ده خنزیران دي بيدا دا بډې خمخ انسان چې د خلکو د دوست په نظر باندې ګوري هغه تر خنزیر او خر او سپې وي او ته چې نه دا خو ما ورور دي زما سره ناس ولاړه ده دومره تنگ نظری په کار نه چې بس پلانې څنګه وډار د کو پر پتو کې پلانې او کې پلانې رسول الله فرمایي چې بدی خلکو باندې لار راتنګ کې ځکه د اسلام دشمنان دي رسول الله دشمنان دي زموږ د صحابه دشمنان دي رب العالمین دشمنان دي او په دشمنی دي نیول پکار دي چا چې ونی ول دي چې ایمان خرابېږي بربادېږي به ایمان به سړی لړ یو مسله به کې دا و دویمه خبره په يهودو کې دا و چې يهودو کې هغه وخت کې علما دومره نه و عملونه چې شو پهلونه نیول سحر جادو وغیرہ ده کم چې به مولانو لکه عبد الله ابن سلام هغه ایمان راوړو دغه نور څه به مدرسې د خلکو جوړ کړل بیت المدرسه او پای کې به تورات هم لوستل کېدو عمل پکې نو قرطبی سفیان بن عیینه دا خبره نقل کړې ده وې دوی به د ورکه په کپړو کې دا تورات تاو کې لیکن حلال به حلال نه ګڼل او حرام به حرام نه ګڼل کوم انسان چې قران کریم په دې سر باندې ګرځي او د پوښونو کې تورات او کې شیشو په د المارو کې بند کی خو چې حلال حلال ونګني او حرام حرام ونګني ته پېښه بدی چې د سره د قران دشمن دی او د يهودو صفات په کې را دنه نشو راغی یو ورته دا راځي نږدې وخت د قیامت له علم به ختم شي زیاد بن لبید ویل یا رسول الله څنګه به ختم شي قرات علماء دي مدارس درسونه دي وی خلق به علم زده کوي لولي به خو لیکن عمل بر باندې نه او کم سړی چې علم زکې او عمل ور باندې نه کوي الله رب العزت په دې باندې ډېر سخت غوسه کیږي خبر مقتن عند الله د الله په نسبت ډېر سخت غوسه په دې رس څو قربانه غوسه کیږي دریمه خبره په يهودو کې دا و چې دوی مالدار او تجاران لکه اوس د يهودو د مسلې شروع دي نو چاله به قرضې ورکړي چاله به پیسې نشو ورکړي څه په یو طریقه سبب بل سبب غروي شو سبب دا مسله شو چې کله به خلک راګیر کړي به قرباني ایسه چاپی ولا غصب وکړه کله په دې کې جنگونه جوړ شو خپل مابین کې بلاندې وته مدینه کې چې کوم باشندگان او اوسیان او خزرجان هغه سره به کومکونه کول لکه وسما مسلمانان خپل مابین کې جنگي به یو بل لوي یو يهودي ویډل لوي چې دې مسلمانانو په خلاف باندې ولګي چې څومره اسلحه په کار یې درکو څومره شي چې په کار نو دی بنو قینقاع دوی به خزرجان لوي ویل چې د اوسیانو په مقابل کې وجنګيږي چې مالم په کار یې منه واله بنو نذیر او قریظه به غول ویل چې د خزرجانو په مقابل کې وجنګيږي چې مالم په کار یې من به درکو سوره بقره کې الله دا خبر نقل کړی دا کچا به ته پوښتنه کې چې دا کارته شوري کوي اے يهودو ودا خو بشر دوستی ده لکه وسم پلچک جوړول او سړک جوړول او چمن جوړول او دا شی جوړول هغه شی جوړول دا عمل ترقی ده او په بل طرف باندې د خلکو وجل دا څنګه ترقی ده قران کې الله فرض وکړي چې د نیمه کتاب باندې ایمان لري او د نیمه کتاب نه لري بشر دوستی وړاندې کړی دا حالانکه د بشر دوستی بیخ تاسو وېستو قتل هم کړه هم وجل به عزت هم کړل هر نقصان او شرم سره د عمل تاسو مخامخ کی نو نیمایي باندې ایمان لري په نیمایي نه لري الله په رد يهودو کې بد عادت څلورمه طریقه به دوی کې دا و چې کله رسول الله راغی صلی الله علیه وسلم دوی ویل چې رسول الله طرز حیات جدا دی یو قسم د مادیات له ضربه ور کوي او بل داس موږ د اصل نه دی عربي سره دی عربي رسول الله باندې بار بار اعتراضونه دا کول چې دا خو عجمو کې پیدا دي ان پړ سره دی امي دا څنګه هم باندې فیصله د نبوت مسله کوي
نو چې کله دا درې خبره وکړ نو اراده دا وکړه چې وز رسول الله مقابله وکړي او دغه تخریب وکړي دغه ملګرو وېزمن غټو تاوان دي رسول الله چې ول اخر راغی اتحاد راځي قران او سنت باندې اتحاد او اتفاق راځي او د يهودو کوشش لري چې په ملک جامعه اختلاف او تفرق پیدا کړي بل د عربي دي يهودي نه دي رسول الله چې پوښتنه چې لکه داخله خوري روان دي خراب دي ټول راجب کړه تقریبا یو 14 قراردادونه سره وکړه چې یو مسلمان ان شاء الله منور کې تاسو ټول مدینه والا به ورکوي چې بالکل به ویل کې بدی کې دیت په یو کس باندې وخت دا ټول به غوسوي بالکل قریش بدل نه دی رکوي دم سیدا وې دي مسلمانانو په مقابل کې بدل چا سره سعودي په سر باندې سودانو کوي چې دم سیدا او چې کلمه اختلاف خپل مابین کې راغی فیصله چې کوي ګوره په قران او سنت څومره خیر سره و الله نبی عليه السلام دې ټول تیار کړ دغه اشاره وشو دیلا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه د هرمزان دا پښتنه کړو چې دا کسرو داخله مونږ څنګه وایو عمر صاحب لوي ویلي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کوي اول دا بیخ ویا بیخ ونه چې دوه غړي تخریب کې دی بیخ و چې ختم شي څنګه سره کار ملاره چنن به دا پاڼې راتو غو سبب کې دا منډان را ماته بل ورځ اثر کم کو به دا تنر وګرځو به ولې رو باسونه کار چې کینو اګه زره به گزار ور کوي دا کله مرغسره وزرم پلشيږي او کیم پلشيږي او لکیم پلشيږي ارس ختميږي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ته ډیر مسائل نقل استنباط کوي معنا قوي کافر وال پکار دي کم چې د خلکو دا اصلي ورته ور کوي دا جنگ چا جوړ کړي دي دویم دا خبره معلومه شو چې د کافر انسان له سره کومه کا خستلې شو په دې شرط باندې چې د اسلام نقصان پکې نه وي لکه په دې چې رسول الله د مدینه والا نه د يهودو نه د منافقانو نه د شوتا عهد واقصو چې د مکی والا ور باندې وي خو چې په کم ځای کې د کافرانو په دوستانه کې د اسلام د ظریف اندازه بیزتی کې دا بیا ګوردا موحدونه کې به تیزن ساته کبه دې سره وکړي د اسلام بیخ بری دم داتا وېستو زګه ستاب دي ګیرا ستاب پړګي ستاب جامه د قوم اعتماد دي چې اوه مولوی شه سره دي پلانې شه سره دي هغه چې کوم دښمنی به د يهودي نصرانيه د بل کافر سره کینو پسړه کې سره به دومره واقع نشي بیزتی چې کېدل د اسلام به ته جدا کېږي لکه عمر شه سره ډیر شرطونه لګولې او معنا ده يهود لوي سپینې جامې بناغو نه د عزت جامې دي د مسلمانانو قافله چې روانه تاسو په لار کې روانه کې نه ودرېږي به مزبله او مسفره دا کارونه وکوي او چې تعمیر کې بوشيږي نه دا ټول مسلې سره ولي کړي لیکن د مکی نو اوس مدینی والا لڅ تنبيهات ورکړل شو د رسول الله د ملګرو بارک اوله مسله دا وکړه اقتصادي پابندي څنګه د الله نبی چې کله مدینه لړ داخل شو او صحابه راتل د جهان ټولو کافرانو د شو ویلې چې په مدینه منوره باندې اقتصادي پابندي وشي خوراک څخه غلا دانه دا باندې بند کړي تر څو پورې چې یو دي جن وتکتي او یا کمزوري شي سمګي سملو د يهودو اول کار دی د شي پروګرام جوړ کړی چې معمولی امت له زمنګ سره بدی اتحاد کې را شریک شي کنه ګره وځي بلنه هغه د مجبوریت د دنیوي ګټو د وجه د مسلمان سره د کافر سره ور شریک شي دا خوري ډیره په خانه د خلکو سره کړی دا دیور باندې وکړه او دا ډیره ګرانه خبره ده چې په یو ځای کې وشي په یو کار کې پتا باندې اقتصادي پابندي او ملګری درځيتي کې ورځيتي کې د خوراک سره شي نه دا بدر باندې دشمن کوي نو مسلمانان ډیر بیدار وشي کې خبره لا دویم د مکی مشرکانو د مدینه منافقانو نو د يهودو له خطر ولګوي ویلې خلکو محمد وښني پښونه لوټ کوي او خزي منګل راولې کینی جنگ لا تیار شي کله کله د بارني کافر له بده لندني کافر باندې پشاري دا کار وکاو دا فرمایش منو دا دی خلکو سره حرکتونه شروع کول تر څو صحابه په خلاف باندې جبهه خلاص شي رسول الله یو د ملګرو له تشکیل ورنګي چې لکه په وردانګي وجداله خد ډیر وګت خد دی جنگ ډیر خور دی چې دلتم جنگ شروع کو دلتم شروع کار خرابېږي نه ملګری په شروع لګل وي اصل چې د ملګری زمون کشران دي لاندې باندې نو چې جنگ جوړ نشي خپل په سلاړو ورته ویل څه چلې وې د مکی والا موږ دا خبره لګلې چې سړی را بار کې پښونه لوټ کړي زنانه ته والي یې زمون جنگ له تیار شي رسول الله دې څه خبره ده تک منافقي او دا که يهودي دي بچي مسلمانان دي دغه غم په مدینه کې ځان له جوړ کې د شوینه بتوي شي چې د مکینه مشرکان دلته رسیدلی کور کې بجنګ تاسو له جوړي رسول الله ول دمر خواري کړو چې کور کې ورته کسان تیار کړ کتن کافر بچي مسلمان دي کدابل يهودي بچي مسلمان دي تر څو پر چې تاسو زمون په خلاف باندې استهاره عقل راوچته په خپل کور کې بستا ګریوان الله دروازه شي کار کول پکار دي اوس ویلې چې بل کار په داخلي کې عملګری ځان پیدا کی عبد الله ابن ابي بن سلول چې کړه دا خبر ورته دماغي ځان لړل چې لکه دا خورشته وي اول خو دې خلکو سره دغه سره جنگي وو یا دغه په تایید کې ودرېږي دې بچو سره بچکو بچي مسلمانانو سره کافر خبره غلې کړه
دریمه مسله ور باندې دا وکړه ویل چې حج او عمره لپاره زینا دی بل پابندي په ولګوله سیرت ولري کې وساد رضی الله عنه ورسره اراده عمره ولر د امیه سره انډیوالي وا وروري دا په مدینه کې ډیر مخوري سړیو د مکی مشرکان چې کله شام راتلو په مدینه براته د اکرام کو دلته به شپه کوله او ساعت سے چې کله مکی لاړو بیا د امیه په کور کې پاتې کېدو چې ملګرتوب د انډیوالي ضروري ده یو ورځ راغی مکی لا امیه له ویلې چې فارغ وخت مال وګوره چې زبګه د طواف حکم عمره ودا دولس بجې کې به وکړه د غرمې وړي راکړه ساعت سے چې کله طوافونه شروع کړو عمره لراغي دی وخت کې ابو جهل له ورته ساده څه بیغه طوافونه کېدل ته پامن او التر اسما بدمعشان لږه ور کړې دي رسول الله بدمعش وي دا غری ملګرو لا التر هغه مال ستري دی واغه په خلاف باندې جبهه ته ودل قرار په امر باندې دا کوي طوافونه سات سے ورته ویل شي یا ابا جهل اے ابو جهل یا بل حکم چې دی په اسلام باندې ک زری من کړم مال دې ګوت راوړلې قسم په الله چې ستا کسان شام په طرف باندې مدینه باندې پتاوس تیری کمنه تیریږي په کوم طرف باندې زه امیه ورته ویلا طرفه صوتک وی ابو الحکم باندې د आवाज مو پورته کوي ساده کړه چې بغیر خلک تر چا ملمي یو بل سره پتا باندې برید وکي په کار د چې کور والا هغه ستاسو په وګي چې چا ملمي هغه دغه تایید وکي د خپل ململه به خیر د گزاره کوي څنګه گزاره کوي قسم په الله چې رسول الله بتا وښني امیه له دا وي څنګه بغیر ته سړی ته زستا ملمر غلی ما سره ابو جهل خلو والا په زیاده دی باندې شمال توثیق کوي اول د ابو جهل مخې له ودرېګا چې داس ما ململه قدم صحابي دی او غیر صحابي دی او کذاب مهاجر دی غیر مهاجر دی طواف لراغلی عمره لراغلی لاس اخلاص دل تسمام الملک شکر دي ځین لاړو به چې څومره زور درکېل ته استعمال کا غیرت د تقاضا کوي امیه جو امیه چې کله دا خبره ورده ور خطا شو زکه وې د رسول الله ملګری چې کوم خبرو کې هغه دروغ نه رسول الله چې کله چاره اشاره کړي هغه دروغ نه ولا ما وجني خجله مال خو دې شي ویلي وې احتیاط کوا ډیر په احتیاط باندې ژوند کول راکول ورس ان شاء الله به په تاریخ کې راځي چې محمد صلی الله علیه وسلم یو کمچینه یو متروکه باندې په پوزو ولې سره غیر مردار شو څلورمه مسله دا شو چې د مکی مشرکان رسول الله له خطر ولېګول عليه الصلاه والسلام چې تاسو سره مونږ ګورو سره ملګرو سره مونږ ګورو سخت یې فرشوا پیغمبر علیه الصلاه والسلام اگر که پیغمبر دی خو لیکن انسان دی بعضی انساني ضرورت پیراتله د شپونه وشپا ویره پیراله او دومره یې پیراله دا د نبوس رئیس منافق نه ده ارمان ویږي چې کاش یو مسلح فوجي وسړی ته یو ځما خپل راغلی وي چې دا غره ساعت شه راغی ورته ویل رالی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړ چې پیره دی وکم څوکۍ دیګه اشاره ده دیلا چې انسان بدل شي عقیده نه لري مسلمان شي بس الله ساتون کې عزت اسما سه هیله ضرورت دي زما څوکیدار له ضرورت دي مسلمان سره به اسلحه اخلي اسلحه بس دکې دا به استعمالي کله د حالات راځي چې په داخل چا کې بوشي کې ملګری په ځمه څوکیدار مقرره پیغمبر به موږ له تربيت راکړي دمه اندازې پرې دا پابندي وغیرہ ولګیدا حتی چې رسول الله به کوټې نمبر نه راوت که ضرورت چرته پوره کېدو د تشمی تیز وغیرہ هغه به مالته لوی کې سبب به هغه ورزیدل بار د تشمی تیز مسله په ملګرو باندې پابندي پر رسول الله باندې پابندي او دا خطرې مسلې را مخامخ شولې خو عائشه رضی الله عنها فرمایي یو ورځ رسول الله د خیمه نصر را بار کې ملګرو لري چې زین عثمانه بیغم اوسي زین صحابه ول دا ول یا رسول الله وی الله د آیتونه نازل کړ چې یا رسول الله زبستا حفاظت کوم د خلکو نظر برکول شي خو مان ور وجل نشي به پیغمبر علیه السلام ځان خپل ګرد وسه حل کړه او صحابه چې جمعه تل ما سه چې کور کې و تجارت چې کو بل شي چې کو ارزه کې اسلحه اخر ویلي یا الله ته څو پر بس موږ دا ویری په ویره باندې بدل شي یو د الله یره ده او بل خو دشمنانو یره ده تر دې پوری چې څلور مې شروع الله د آیتونو نازل کړي چې اوسن للذین اجازه کړی شوی د جنگ هغه چا د پاره چې هغه سره جنگ کیږي چې اجازه ورکړي شو دویم کال د هجرت باندې د شعبان په میاشت کې به الله امر د جهاد وکړي چې فرض کفایه شي دغه نور سره فرض عین شو او پای کې باندې استثناګان الله رب العزت ذکر کړي چې سپینګری منو وشل کېږي زنانه منو وشل کېږي بډې نه او ماشومان منو وشل کېږي خو په دې شرط باندې چې هغه کافرانو سره به جنگ کې شریک نه وي نو تر دې پورې دا مسله شو را روان چې سمې پورې ان شاء الله کې چیرته ژوندیو نو به دا خبره بیان کو چې ورسره به سم معاملات رسول الله صلی الله علیه خلکو سره وشو الله رب العزت د محمد رسول الله تابعداري مو تاسو نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه